ان الذين بشکها کسان امنو چې ایمان یې راوړو والذین او ها کسان هادو والذین او ها کسان هادو چې يهوديان شول والنصارى او ها کسان چې نصارا شو والصابئین او صابیان شو صابیان يهود هادو يهود چې کوم دي دا د حضرت موسی علیه السلام چې کوم حواریون هغه ته يهود وي او د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم امت هغه ته نصارا وي د يهوديانو د يهوديان د دې وجنوي چې ها د يهودو معنی دا واپس کېدل ها د يهودو د دې معنی دا واپس کېدل رجوع کول نو دې کې چې بعض کسانو کوم کسانو د صحیح عبادت کړو نو بعض به الله پاک قتل کړل او کوم یو کو چې تاسو رشتہ داران دی راولګي دي قتل کی او چې کوم پاتې شنو هغه الله طرف ته رجوع کړه ان هدنا الیک یمون الله طرف ته رجوع کړه نو د دې وجه دی رجوع کړي د دې وجه دي يهوديان او یو وجه تسمیه دا ده چې د دې د مشر د یعقوب علیه السلام د مشر زینم يهودا و د دې وجه د يهودو د يهوديان او بعضی وی چې دی په کله تورات لستو نو دی به خوځیدل تهوت چې کوم دی خوځیدو ته وي څنګه چې زموږ ماشومان قرآن یادي حفظ کوي نو دیم د قرآن د یادولو په ټیم کې دی ډکیږي نو دک کسي دی په کله تورات لسون دی به ډکېدل نو د دې وجه دی چې کوم دی يهود او نصارا او نصارا د دې وجه وي چې حضرت عیسی علیه السلام په کومه علاقه کې وو کومه محله نو هغه محله ته ناصره وي ناصره او بیا به نبی عیسی علیه السلام ته نسبت تناسوری کو چې عیسی ناسوری نو عیسی علیه السلام ته به عیسی ناسوری وي او د عیسی علیه السلام چې کوم امتیانو هغه ته به نصارا وي او صوابین چې دي نو دا صوابینو اصل کې د یو دین نه بل دین طرف ته ګرځېدل کې د صوابی وي دي چې خپل دین پرې بل دین ته لاړ شي د دې وجه به مشرکین مکه او صحابیانو ته صوابین وي دا صابی شو مطلب خپل زور دین پرې خود د کفر هغه دین پرې خود اسلام ته لاړو د دې خو د کفر هغه دین ته چې کوم دی صحیح دین وي مشرکین صحابیانو ټیک ته چې خپل زور دین پرې خو خو بت پرستی پرې خو او د الله وحدانیت طرف ته راغلي نو صوابیان نو الذين بشکها کسان امنو چې ایمان راوړو والذین ها کسان هادو چې يهوديان شول والنصارى ها کسان چې نصارا شو والصابین والصابئین او هغه کسان چې صوابیان شو دا صوابیانو يهود دا د موسی علیه السلام قوم شو دا هغوی حواریین امت شو او نصارا د حضرت عیسی علیه السلام امت شو والصابین سوکتی دې کې اختلاف دی بعضی وی دا کوكب پرست د ستورو عبادت پې کو نو د ستورو عبادت یې کو نو دا بیا مشرکین شو نو د مشرکینو د لاس حلاله چې کوم دی جایز نه ده چې هغه اوسې حلال کی زموږ لپاره خوراک جایز نه دي او د هغه سر د زنانو سر نکاح کول جایز نه دي مشرکین سره او بعضی وی چې نه دا کوكب پرست نو بلکې د تورات نه د زبور نه د انجیل نه او د صحیفو نه کمی صحیفه صحیفه چې الله پاک نازل کړي دي دا غینه خپل آسان احکامات را غون کړیو او ځان له یو دین د درو وړو چې کوم دي کتابونو نه جوړ کړو تورات نه زبور نه انجیل نه چې کم آسان احکامات نو هغه د درو وړو کتابونو را غون کړیو ځان له یو دین جوړ کړو په هغه باندې به عمل کو او د زبور تلاوت وکاو نو قدسی شي نو بیا دا اهل کتاب شو دا اهل کتاب یعنی يهود او نصارا په شان دي شو نو د يهود او د نصارا د خود سره نکاح مسلمان کولی شي جایز دي او د يهودي او د نصراني د لاس حلاله چې کوم دي دا هم چې کوم دي جایز ده نو په دې کې د علماو اختلاف دی بعضی وی چې دا صوابیان چې دا کوكب پرست دي د ستورو عبادت کوونکي او بعضی وی چې نه دا د زبور تلاوت پې کو د دریو کتابونو یو دین چې کوم دي ځان لا جوړ کړو احکامات تراغون کړي نو دا اهل کتاب شو نو بعضی چې دا اهل کتاب دي بعضی چې مشرکین